د عیسایانو قافلې تیریږي مکې مکرمې په یو طرف باندې غار ثور سره یوه قافله تیریږي په هغې کې د عیسایانو عالمان دي. توجه غواړم مختصر غواړم. ما عزتمندو د نبی علیه السلام ذکر شروع شو. ذکر ولې شروع شو؟ ذکر داسې شروع شو چا کسانو کله خپل کتابونه وکتل نو دوی وی دا مخامخ غر چې کوم ښکارېږي دې ته غار ثور وایي او دا هغه غار دی چې الله نبی به دلته هجرت په ټیم 3 شپې پکې کوي. دلته به هجرت کوي راځي به په دې لار به ځي او 3 شپې به دی په دې غار کې کوي. دا خبره په دې وخت کې انسانان نور نشته او انسانانو عمرونه دومره نه وي. یو مار واورېدله مار هغه وی چې دا به لا څنګه نبي وي دا به څنګه شان وال نبي وي. هغوی ټوله شپه د نبي علیه السلام صفتونه بیان کړل. دا مار د نبي علیه السلام په صفتونو کې په نبي علیه السلام باندې میان شو. لاړو غار ثور ته مار انتظار کوي 100 کلونو نه بعد به الله نبی دنیا ته راځي. په غار ثور کې دننه یو نه دوه نه درې نه 100 غارونه وکیندل 100 غارونه چې محبوب راشي. که یو غار بند شي خو بل خو به کولاوي چې بل کولاو شي بل خو به کولاوي که به په خو به وروځمه 100 غارونه وکیندل آرام کې انتظار کوي. هغه بخت والے ورځې هم راغی چې الله محبوب دنیا ته تشریف راوړو. نبی علیه السلام را لوی شو او بیا اعلان نبوت او فرمایلو او بیا 63 سال 53 سال کې نبی علیه السلام لمکې نه مدینې ته هجرت شروع کړو چې دی غار ته راغو. په دی غار کې نبی علیه السلام پړاو کوي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په پتون باندې سر کې خو قربان تاسو آرام وک. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپل پټکې سیره کړو او هغې نه ټوټې جوړې کړې او څومره غارونه چې وه ټولې بند کړل. اخیر کې یو پاته شو هغه کې خپله پونده کېښوه چې داسې نه څه تکلیف دی شیز راونوځي او الله محبوب ته تکلیف نه کېوه. دومره محبت دومره محبت. ما عزتمندو مار دننه سما لګولې ده کله یو ځي ته لاړ شي کله بل ځي ته لاس او خپې خو شته نه چې لرې کړي. بهرحال اخیر د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی پوندې خواته چې راغی نو د پوندې ته ټک ورکړو. چې ټک یې ورکړلو دی په درد شو سترګو نه اوښکې راغی. حضور فرمایي ولې صدیق؟ وایي قربان مار وخوړلم. نبی علیه السلام فرمایي خپله دې خوا خپلې لاړې مبارکې ولګولې درد ختم شو. لږ شانتې وخت تیر شو چې په دې کې څه ګوري چې یو اوږد او غټ مار راپورته شو. محبوب ورته فرمایي ولې؟ وایي قربان دا غارونه ټول ما کیندلي ستاسو په انتظار کې 100 کاله مې په دې غار کې ستا پاره انتظار کړی دی گویا کې هره شپه ما په میلاد کې تیره کړې ده. او چې تاسو راغی سیدنا صدیق اکبر ټول غارونه بند کړل. یو کې پونده کې خو ما وې داسې نه چې الله محبوب بغیر د لیدو مانه لاړ شي. نو زه د خپل عشق او د محبت له لاسه مجبور وم قربان دې له جاته مې دته تکلیف ورکړو. ما عزتمندو حضرت ابوبکر صدیق ته شهید ویلی کېږي. ولې ویلی کېږي چې په آخر وخت کې د زهرو بیا اثر راپورته شو او دی له دې نه بیا شهید شو.